السلام علیکم ملګرو. موږ نن بیا سلاټر هاوس ته رالو. دا کوم سلاټر هاوس کې چې د خانوځۍ په بازار کې کومې غوایان خرڅېږي، دا غوښه د قصابانو وه. نو موږ داسې اورېدلي وو چې دلته اکثریت غواوې راځي. نو دغه غوا ته یې وګورئ، دغه د ډېر عمر غوا معلومېږي، ګسه غولیانځګې داسې پړسېدلې ده. نو اکثره غواوې حلاله شي. موږ خو نه ګیله له قصابانو لرو، نه موږ له قصابانو سره یو خاص دښمني ده، یا له دوی سره یو تعصب دی. موږ ولس ته دا شی ورښکاره کوو چې دلته اکثریت غواوې حلاله شي. یوه غوا هغه ده، دغه غوا ته یې وینئ، دغه یې غولیانځګې ده، مطلب د پیو غوا ده او وخت هم تر سوی دی، دا زړه غوا. نو اکثره دلته موږ وکتل، اوس خو نو دا توره شپه ده، ولیاړې ګرځي غواوې دي، نه غوایۍ شته، نه ګواړۍ شته، نه ګواړۍ شته. نو ماز دا یو شی ولس ته ښکاره کوو چې ورور موږ له قصابانو سره یو دښمني ده، نه یو تعصب دی. موږ ماز دا ولس ته دا وایو، که دا ولس په دا شي مطمئنه دی چې وروره موږ د دغه غوا غوښه خورو، 15 روپۍ د ارزانه یي، صحیح خبره ده، دغه غواوې حلاله شي. د دا شي معلومات له سرکاره سره هم شته، زموږ له انتظامیې سره. زموږ د بازار چې کوم انجمن مالکان دي، د دوکانو هغه نو تاجرانو راځي، دغه اکثره د دوکانو مالکان دي، دغه هم په خبر دي، او یقینا به میونسپل کمیټۍ هم په خبره وي. دا غواوې موږ ته در ښکاره کړلې، دا زموږ بازار له راځي. نو دا غواوې ته یې غولیانځګې ولیدله، دا د ډېر عمر غواوې دي. یقینا تازه غوا خو نو قیمت ډېر لري چې هغه د عمر ډېره نه وي، یا ګواړۍ وي. نو زموږ دا یو ریکویسټ دی له دا ولسه ده، که دا ولس په دا مطمئنه دی چې موږ غواوې خورو، او بیا خو صحیح خبره ده، بس دغه غواوې د خوري. که دوی دا وایي چې یا موږ له قصابانو سره، له انجمن تاجران دوی ورته وایي، مګر زه انجمن مالکان ورته وایم چې له هغو سره موږ دا شی خلاص کړی دی چې دوی به موږ ته ګواړیان یا غویان رالالی، یا به کم از کم ګواړۍ رالالی، یا به یو تازه غوا حلالی. نو هغه دغه خبره هغه ته راسوګي ده. بیا د هغه باید چې موږ ته دغه کړي، که دا کوم دا ولس په دا مطمئنه نه دی چې یا موږ د ګواړي غوښه خورو، د غویي غوښه خورو، یا د یو ګواړۍ غوښه خورو، بېشکه د هغه 500 روپۍ ګرانه وي. نو دا ولس ته پر دا سوچ وکړي چې دغه غواوې چې موږ ښکاره کړې، دا د خوراک قابلې وې که نه وې. زموږ کوم انجمن تاجران چې دي، زما تربرونه دي، زما د کلي دي، زه د چا سره ذاتیات نه لرم، نه د یو چا نوم اخلم. دلته چې یو ځای د سنتیا کېږي، د سنتیا و افتتام دوی کوي. نو انجمن تاجران چې دي، هغه به د بازار غلاوې ګرځوي، په بازار کې به منشیات ګرځوي، د بازار دوکانونه چې کوم ماته د هغو کار به دوی تر سره رسوي. دا د افتتاح دپاره نه دي. نو د انجمن تاجران چې د کوم دوکانونه و قصابانو ته یا نورو خلکو ته په کرایه ورکړي دي، دا د انجمن مالکان چې د هغه دوکانو مالکان پکښې دي، نو هغه به د ولس د مفاداتو څخه خیال وساتي. دغه شی اوس موږ ته در ښکاره کړلی، فیصله دې ولس کوم وکړي چې آیا دا خو زموږ هره معامله دغه ته راځله چپه ده، که د اوبو هغه ده، که د بلغه ده، دغه یو شی دی، دا زموږ د صحت او زموږ د خوراک معامله ده. دغه ته را زموږ کومې بیکریانې چې دي، هغه مو هر چا ته معلومې دي چې په هغه کې کوم شیان کږي. دغه یو معامله زموږ په مخ کې ده چې کومه غوښه قصابان راوړي بازار له، آیا دا د خوراک قابله ده؟ دغه غواوې چې موږ د ښکاره کړې غولیانځګې ته یې ولیدلې، دا د پیو هغه زړې غواوې دي، دا بیا د بیم له لنګو نه موتلګي دي. نو دغه د ولس د سرکار په ښکاره ځای کې دا تر شیان ولیاړ دي، پټ چې کوم شیان کږي زموږ په بازار کې دغه یو پوچ کچ نشته. موږ په دا نه یو خبر چې د دغه ځای ډاکټر څوک دی، د دا ځای ذمواره څوک دی. نو انجمن تاجران خو موږ ګپه درته وکړه، د هغو خوارانو خو کیسه سره چپه ده، هغه بس خالي ابتداوي کوي. نو دا زموږ د خانوځۍ سلاټر هاوس والی موږ د ښکاره کړلی. له دغه بعد دا قوم دا کلی خپله چورت پر ووایي چې د هغه ته را غواوې، د هغه ته را زړې غواوې،
او دغه سیموال شبای غولیان زګیبله تر 10 تر 12 کیلو بالا راتله دا خو مرا ګرځي دا دوی په دغه کې باسي په کیمیا کې وی ډیر مردار شیان کې چې نو دا خلک دغه شي ګواهان دي نو چې دا زموږ په سرکاري ځای کې دا شیان کوي نو پټ په بیا څنګه شیان پر دغه باید چې دا ګرد ولس سوچ وکړي او زموږ د پاره یو اوریجنل انجمن تاجران ضروري دي چې په کې د تاجرانو نمائندګي وي د دکانو مالکان نه پکښې چې هغه یو ځای سنتیا کجم دوی ابتدا کوي کار معاملې دوی ابتدا لمازي ورځي ډیره مننه